السلام علیکم. مرونو څنګه یې خیر جوړي امید ده چې خیر عافیت سره وي. نن تاسو ته وایم چې ډیپریشن پریشانی علاج څه دی. نن سبا هر سړی پریشان دی، پریشانای کې دی، ټینشنو کې دی. نو اسلام داسې واحد مذهب دی چې د هغې کې د پریشانۍ علاج هم موجود دی، ډیپریشن علاج هم موجود دی، ټینشن علاج هم موجود دی. نن سبا هر سړی پریشان دی، ډاکټرانو باندې په لکو روپیو علاج باندې ولګوي خو څه فرق نه راځي. دا پریشانی اول موږ له سوچ پکار دی دا مونږ ولې راځي، دا مصیبتونه مونږ باندې ولې راځي. نو یو خو به زه تاسو ته جواب راکړم، یو به د کتاب خبره وکړم، یو به د قرآن خبره وکړم. نو زه د قرآن نه ویما چې قرآن کې الله رب العالمین وایي تاسو باندې چې پریشانیان راځي دا څه باندې راځي، ستاسو اعمالو نتیجه ده. تاسو ګناهونه کوئ، د دې نه حسد نه الله تاسو باندې څه کوي، پریشانیانې مسلط کوي، تاسو پریشانۍ شکار یې. بیا نو دې کې دوه خبرې دي. یو انسان باندې چې کله پریشانی راشي، ټینشن راشي، نو هغه سوچ پکار دی چې بھائی زما اعمال څنګه دي. که د اعمال درست دي دا پریشانی د باندې راغله، دا الله رب العالمین طرف نه امتحان دی، دا د الله طرف نه څه دی، امتحان دی. او که د اعمال درست نه وي، اعمال خراب دي، ګناهونو کې مبتلا دی، ګناهونه کوي، نو دا بیا د الله طرف نه د باندې عذاب دی. عذاب یو وارنینګ دی د باندې، ته اشاره ده چې سم شته، تا باندې دې نه زیاتې پریشانۍ نه راتلی شي. بیا دې خپل اعمال درست کړي، الله رب العالمین به د ټولې پریشانۍ نه ختمېږي. او بل ټینشن پریشانی دویم وجه باندې چې راځي هغه ناشکري ده، چې موږ ناشکري کوو دنیا کې. موږ ګورو ځان نه غټو خلکو ته ګورو، ځان نه غټو خلکو چېرته هم وګورئ، تاسو خپل ځان نه لاندې خلکو ته وګورئ. ځان نه غټ خلکو ته ګورئ نو به پریشانه کېږئ. ځان نه لاندې خلکو ته وګورئ، تعالی الله سترګې راکړې دي، روڼو ته وګوره، هغه سترګې نشته، ته الله شکر ادا کړه، الله ستا شکر دی. تعالی الله کور راکړ دی، ته د چا کور نه کرای کې پاتې کېږي، هغه ته وګوره، یا الله تا ماله کور راکړ دی، پلانې خو کور هم نشته. په دغې د الله شکر ادا کړه، الله به نور نعمتونه راکړي او سره ډیپریشن د پریشانی به ختم شي. او دې دنیا ته مختصر نظر سره وګوره، دا مختصر زندگی ده، مختصر زندگی ده، دا به ختم شي. یو زنانه و د هغې 3 ماشومان معذوره پیدا شو او ډېره سخته پریشانۍ کې وه، ډېر ټینشن کې وه. دوی پیدا شي 3 امید سره وه او په دغه سوچ کې وه که دا 3 ماشوم معذوره پیدا کړي زه به څه کوم. نو مفتي پسې لاړ، هغه ته یې ماله څه وظیفه راکړه. نو هغه ورته ویې وظیفه څه کوې وظیفې سره، دا خو د الله که دا معذوره پیدا کړي دا به خامخا الله پیدا کړي، معذوره پیدا کېږي. ته خو دې شکر وباسه الله خو راکوي تا لږ نه، دا خو مختصر زندگی ده، بس لاړه به شي ختمه شي. الله به تعالی د دې اجر قیامت پر ورځ راکوي، ته د دوی خدمت وکړي، دوی باندې الله شکر ادا کړي چې الله ته ماله راکړه ماشومان. نو ستا ذهن کې دا خبره ایښې ده چې الله ماله خامخا 3 هم معذوره راکړي، 2 معذوره پیدا شي، دا 3 هم معذوره راکړي. الله نه ته څنګه امید ساتي؟ نو الله نه امید سم ساتئ، ښه ساتئ. څنګه تاسو امید ساتئ داسې به تاسو ته الله د دې دغه راکوي، هغسې به تاسو سره کېږي. څنګه ستاسو امید وي هغه کار به تاسو سره کېږي. امید الله نه ښه ساتئ نو ښه به تاسو سره کېږي. بله یو زنانه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغله، میرګو بیماره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی الله رسول الله ما لپاره دعا وکړه چې دا میرګو د بیماري مانه ختم شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تعالی دعا وکړه میرګو بیماري به ختم شي، خو جنت ګارانټي ده نه شم راکولی. دی وی الله رسوله بیماری نه ختمېږي، مله جنت ګارانټي راکړه. او یو دواز مالا پرو کا کلمه میرګي بیماری راشي زه ارته شم، بې پردګي مې کېږي، د کپړې زما بدن نه لرې شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه یا الله دا پرده وساتې. بیا هغې میرګو بیماري راتله، هغې پرده به الله ساتله، کپړې به هغې نه جسم نه لرې کېدې. نو دا پریشاني دنیا کې دې باندې راغله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت ګارانټي ورکړه چې پریشاني تا باندې راځي، ستا اعمال درست دي، ستا اعمال صحیح دي، نو الله تعالی د دې اجر راکړي قیامت پر ورځ. پریشانه کېږه مه، ټینشن مه اخله، د الله شکر ادا کوه. څومره د الله شکر مونږ ادا کوو، ځان نه لاندې خلکو ته ګورو، الله رب العالمین مونږ له د دې اجر راکوي او د دې بدله مونږ ته قیامت پر ورځ چې کوم مستقل زندگی ده، دا خو مختصر ده، 60 سال 70 سال دا به ختمه شي. دې څوک بنګلو کې پاتې کېږي، څوک ګاډو کې پاتې کېږي، ګرځي څنګه چې کې بس تېر به شي. غریب منی هم وخت تېرېږي، مالدار منی هم وخت تېرېږي، مګر د الله شکر هر حال کې ادا کول پکار دي چې دا مختصر زندگی الله زموږ ښه کړي. او اصل زندگی مرګ نه وروسته ده،
که زموږ سترګې پټې شي زموږ اصل زندگی به شروع شي. الله دې هغه زندگی زموږ ښه کړي. موږ به الله شکر ادا کوو الله کې. الله رب العالمین فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم، کله تاسو شکر ادا کوئ زه تاسو نعمتونه زیات کوم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تاسو ناشکري وکړه بیا زما عذاب چې کوم دی ډېر سخت دی، سخت عذاب دی. دا شته نعمتونه چې کوم دي دا به نه واخلي. دا سترګې غټ نعمت دی، دا ژبه غټ نعمت دی، د غاښونه ستا خولې کې دي موږ ته خوراک کوي، ژبه دا ذایقه معلوموي ته پې. دا ټول د الله نعمتونه دي. د دې تپوس هغه خلقو نه وکړه چې چا سره دا نعمتونه نشته. چاړه نه د ژبې تپوس وکړه، کونډه د غوږونو تپوس وکړه، ړونده د سترګو تپوس وکړه. به وایي زه دا ټوله دنیا ورکړم چې ما سترګو کې نظر راشي. چاړه به وایي زه به ټوله دنیا ورکړم زما دا ژبه دې ګویایي راشي. موږ له الله رب العالمین شکر ادا کول پکار دي هر حال باندې. الله زموږ نعمتونه هم زیاتوي، موږ له انعامونه هم راکوي او الله به موږ نه راضي. السلام.